أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. دا سورة آل عمران ده او دا آیات نمبر دے 33 او 34. ان اللہ اصطفى یقینا اللہ تعالی ورکڑے دے آدم علیہ السلام و نوحا او نوح علیہ السلام و آل ابراہیم او آل د ابراہیم علیہ السلام و آل عمران او آل د عمران علی العالمین په مخلوقاتو باندې. ذریتم بعضها من بعض نسل لے بعضی پیوست دی د بعضو سره. والله الله پاک سمیع اوریدن کې دے علیم پوه دے. ربط د مخ کې سره دا دے چې مخ کې د بنی اسرائیلو په دعوه باندې رد وشو. دعوی دا کوله چې زمونږ د الله تعالی سره محبت ده او مینم ده. نو رد پې وشو چې ستاسو خبره ټیک نه ده. که ستاسو د الله سره محبت وی نو تاسو به د نبی علیہ السلام تابعداري کړې وی، په نبی علیہ السلام باندې هم ایمان راوړی وی. او کم سړی چې د الله د محبت دعوه کوي او د نبی علیہ السلام تابعداري نه کوي نو دا پر خپل دعوه کې څه دی؟ دروغجن دی، دروغجن. نو وس د دیو په باطل عقیده باندې رد کوي، د عیسایانو په باطل عقیده باندې رد دی. دیو وایي چې عیسی علیہ السلام نعوذ بالله خدای دی او د خدای زوی دی. نو په دې عقیده باندې په دې آیاتونو کې رد دی او هغه په دې طریقه باندې رد دی چې وګوره عیسی علیہ السلام د چا نه پیدا دی، د هغه مور او نیکه د چا نه پیدا دي. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام دا پیدا کړی شوي دي او کم خلق چې پیدا کیږي نو هغه خدای نشي کېدی، هغه څنګه خدای جوړی. او عیسی علیہ السلام په پیدایش کې الله تعالی ته محتاج دی، الله ته محتاج دی، دا ټول محتاج دي. نو چې څوک په پیدایش کې الله ته محتاج دي نو هغه څنګه خدای شو؟ دا عقیده ګوره ټیک نه ده. په کوم ځای کې په عقیده کې خرابي راځي نو قرآن ګوره د هغې اصلاح کوي چې عقیده هم ګوره ټیک کوي. او دی امت ته هم دا وایي، د دې امت تربیت هم کوي ګوره چې تاسو ګوره خپل عقیدې اصلاح وکړئ، خپل عقیده چې دی نو ګوره ټیک وساتئ. وس د دې ځای نه والا دا 33 نمبر آیات دی. دا ټوټل 31 آیاتونه دي. دا د 9 کال په هجرت باندې نازل شو، کله چې د نجران نه چې دی نو وفد راغلی و، په هغه موقع باندې چې دی نو دا آیاتونه چې دی نو نازل شوي دي. 31 آیاتونه دي د دې 33 آیات نه والا او مخکې پسې ځه. او عیسایانو دا خلکو د نجران نه چې راغلي وو نو دیو د عیسی علیہ السلام په باره کې د خدای عقیده لرله چې یا خدای دی او یا د خدای زوی دی. نو په دې عقیده باندې به رد کوي. نجران دا د یمن یو ښار دی او په دې کې تقریبا آبادی چې و نو هغه 1 لاکھ پورې چې دی نو آبادی وه. او دا ټوله آبادی چې څوک وو نو دا عیسایانو. په 9 کال باندې نبی علیہ السلام دیو ته خط ولیږلو دې نجران والو ته چې زه د الله تعالی رسول یم او ما ومنیو. نو دیو ته چې خط لاړو نو دیو راټول شو او جرګې راټوله کړله او جرګې وکړله، مشورې وکړه چې څه کوو. او مونږ ته خدا پیغمبر چې دی نو حق ښکاري
دا خو صحیح پیغمبر مونږ ته دی. نو څه کسان به لاړ شو او خبره به وکړو. نو له دیو نه 80 کسان تیار شو. 80 کسان د دې عیسایان مشرانو په دې کې غټ خلک او اشرافو او په دې کې یو لاټ پادریو ابو حارثه په نن زمانه کې چې دی نو د عیسایانو مشر ته پوپ ویلی کېږي. نو د دیو مشر و پکې او د یو د دیو سیاسي مشر و هغې ته عاقب ویلی کېږي او نور پکې اشراف خلکو او نور عام باقی عیسایانو 80 کسانو. نو دیو را روان شو مدینې ته چې دی نو راځي او مناظره به کوي. دیو چې را روان شو د یمن نه راووتله نو په لاره کې په یو ځای کې د ابو حارثه نه دی دا مشر لاټ پادري دا د اس نه چې دی نو راولیدو ښکته راولیدو. نو په دې کې د دې ورور راغی کرز ابن علقمه د دې ورورو. نو هغه وویله وایي تیسل عبادو هغه لرې سړی دی چې دی نو هلاک کړی شي. نبی علیہ السلام ته خیری وکړلې. د دې ابو حارثه دا لاټ پادری نه دی د دې ورور. نو دې لاټ پادری ورته وویله دی ابو حارثه وایي تعیست امک وایي ته دې هلاک شي او ستا مور دې هلاک شي. وایي ته پیغمبر ته چې دی نو که خیری کې دا و حق پیغمبر دی او ته پیغمبر ته خیری کې ته دې هلاک شي او ستا مور دې چې دی نو هلاک کړی شي. نو دا ورور چې دی نو حیران شو. هغه ورته وایي چې دا حق پیغمبر دی. نو بیا مونږه مناظرې له ولیځو او بحث له ولیځو. نو بیا یې منو ولنه ایمان ولنه راوړو. نو دې لاټ پادري ورته وویله وایي ساده ته غټ ساده یې مونږ ته د روم نه چې دی نو پیسې میلاویږي مونږ ته فنډینګ کېږي او که مونږ چېرته دا پیغمبر ومنو نو بیا مونږ ته دا پیسې نه میلاویږي دا فنډینګ بیا مونږ ته نه کېږي او روم چې دی نو باچایانو مونږ له عزت را کړی دی او بیا به چې دی نو دا عزت هم چې دی نو زموږ نه کېږي. نو دې کرز ویله ښه دا خبره ده دا حق پیغمبر دی. نو دا تیز ته را روان شو د دې وپد نه را جدا شو او مدینې ته د دیو نه مخکې چې دی نو راورسېدو او ایمان یې راوړو مسلمان شو. دا مسلمان شو. نور دا وپد را روان دی په لاره باندې دی. دیو چې مدینې ته رانږدې شو نو په لاره کې دیو د سفر جامې ویستلې دي. مدینې ته چې رانږدې شو سفر جامې ویستلې او د ریخمو جامې چې دی نو واغوستلې او ګوتې متې د سرو هغه واچېللې بنګړې منګړې یې واچېلله او مدینې مسجد نبوي ته چې دی نو داخل شو. په مسجد نبوي کې دیو منځ وکړو بیت المقدس طرف ته. صحابه کرامو منې کوله خو نبی علیہ السلام ورته وویله مې منې کوئ مه کوو چې وکړي. مونځ یې وکړو. د هغې نه پس د نبی علیہ السلام سره چې دی نو ملاو شو سلام یې وکړو. نبی علیہ السلام د سلام جواب ورنکو. دیو سره خبرې کولې نبی علیہ السلام سره خبرې نه کولې. نو دیو بیا راله عثمان ابن عفان ته وویل رضی الله تعالی عنہ عبدالرحمن ابن عوف ته وویله وایي مونږه پیغمبر مونږ ته خط را لېږلی او مونږ چې دی نو رالو او اوس زموږ د سلام جواب نه راکوي او اوس زموږ سره خبرې نه کوي. نو هغو ورته وویله چې مونږ ته څه پته نشته. دا کسان بیا لاړه او د علي رضی الله تعالی عنہ سره ملاو شو. علي رضی الله تعالی عنہ خو ډېر علم والا انسان و الله وله ډېر غټ علم ورکړی و. نو هغې ته وویل نو هغه ورته وویلله چې تاسو سره نبي ځکه سلام جواب نه دی درکړی او نیر څه خبرې کړلې تاسو ګوره د ریخمو جامې اغوستې دي او سونا دا د سړو لپاره حرام دي
او تاسو د سونو ګوتې چې دی نو اچیللی دا چې دی نو درې کوي دا یې چې دی نو درې کړله دا چې دی نو درې کړه نو بیا راله او نبي علیه السلام ته سلام وکړو د سلام جواب یې ورکړو او دیو چې دی نو خپله بحث او خبره چې دی نو هغه شروع کړله مناظره چې دی نو شروع کړله دیو دا خبره کوله او د دیو دا عقیده وه چې عیسی علیه السلام خدای دی نعوذ بالله او د خدای زوی دی نو د دیو جواب ورته دا ورکړی کېدو چې او دا یې ویله چې عیسی علیه السلام خدای نه دی تاسو وایئ چې خدای نه دی نو بیا یې موږ ته پلار راوښیو پلار یې څوک دی چې خدای نه دی نو د هغې جواب په قرآن کې الله تعالی په دې آیاتونو کې نازل کو چې د عیسی علیه السلام مثال د آدم علیه السلام دی مخکې را روان دی ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون دا یې جواب وشو چې یقینا مثال د عیسی علیه السلام په نزد د الله تعالی په شان د آدم دی پیدا کړی و موږ هغه د خاورې نه او بیا وویل موږ هغې ته کن شنو فیکون نو هغه شو ګوره چې تاسو عیسی علیه السلام ته خدای وایې که نه نو د آدم علیه السلام خو نه پلار و نه چې دی نو نه پلار و نه مور وه بیا تاسو هغې ته خدای ولې نه وایې عیسی علیه السلام ته ولې خدای وایې نو د دې خبرې جواب وشو دویمه خبره دیو دا وکړله چې په قرآن کې داسې الفاظ دي او په انجیل کې داسې الفاظ دي چې د هغې نه معلومیږي چې عیسی علیه السلام خدای دی او یا د خدای زوی دی په انجیل کې داسې الفاظ شته اوس هم پکې دي چې عیسی علیه السلام فرمایي چې زما آسماني پلار چې دی نو فرمایي داسې عیسی علیه السلام چې دی نو وایي چې زما آسماني پلار فرمایي او دویم په قرآن کې الفاظ دا دي په قرآن کې ویلی شو دي کلمت الله او یا په قرآن کې روح الله کلمت الله روح الله دا الفاظ دي او دې عیسایانو وویله چې کلمت الله معنی دا ده چې د الله تعالی کلام مجسم شوی دی او هغې جسم اختیار کړی دی نو د هغې نه عیسی علیه السلام چې دی نو پیدا دی او عیسی علیه السلام خدای دی او یا د خدای زوی دی د الله تعالی کلام مجسم شوی دی نو د دې خبرې جواب بسئ دا آیات مخکې تیر شوی دی چې په قرآن کې دوه قسم آیاتونه دي دوه قسمه یو ته محکمات ویلی کېږي او بل ته متشابهات ویلی کېږي دا آیات مونږ ویلی دی په دې صورت کې مې ویلی دی نو کم خلک چې ګمراه دي نو هغه په متشابهاتو پسې ورپسې شي او د متشابهاتو نه چې دی نو غلطې معنی چې دی نو راوباسي نو دا د هغې جواب دی ښه چې دا متشابهات دي او ګوره په قرآن کې خو دا آیات هم شته دی چې عیسی علیه السلام وایي انی عبد الله زه د الله تعالی بنده یم نو چې دا خبرې ورته وشوې عیسایانو ته نو عیسایان غلی شو عیسایان دا وپد د نجران او انکار یې کولو هغه زړه خبره چې دی نو بیا زوتوله نو بیا په سبا له نبي علیه السلام راووتو او راغې او دوی ته د مباهلې دعوت ورکو د څه شي دعوت د مباهلې دعوت یې ورکو مباهله څه ته ویو مباهله دې ته ویو چې راځئ یو میدان ته به چې دی نو راوځو او د الله نه به دعا وغواړو خیرې به وکړو چې الله په مونږ کې څوک دروغجنې هغه الله تباه کړي الله په هغې باندې چې دی نو لعنت وکړي دیو ته دا دعوت ورکړی شو چې په مونږ کې څوک دروغجنې په هغې د الله تعالی لعنتي نو بیا نبی علیه السلام په سباله حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما راویستلله او بیبي فاطمه پسې شاته چې دی نو را روانه وه چې کلاو میدان ته راوځي او د الله تعالی نه چې دی نو دعا وغواړي او خیرې وکړي چې په موږ کې څوک دروغجنې
نو چې دی نو هغه الله هغه چې دی نو تباه کړي. نو دیو ته چې دا دعوت ورکړی شو نو د مشر ابو حارثه او عاقب چې د دیو مذهبي مشر دی او عاقب سیاسي مشر دی نو دی یو بل ته وکتله او یو ځای کې چې دی نو ځان نشو نو ویل چې دا خو حق پیغمبر دی او که دی خیرې وکړلې نو تباه کیږو هلاک کیږو او بچیو نسل هم چې دی نو تباه کیږي که دی پیغمبر خیرې وکړلې. نو راځئ دی پیغمبر ته وایو چې ته زموږ په باره کې څه فیصله وکړه که تا زموږ په باره کې څه فیصله وکړه هغه به موږ ته منظوره. نو راله نبي علیه السلام ته وویله چې ته زموږ په باره کې چې دی نو څه فیصله کې نو هغه به چې دی نو موږ ته منظوره. نو نبي علیه السلام ورته وفرمایله چې تاسو زموږ دین نه منئ چې زموږ دین نه منئ نو بیا به موږ له جزیه راکوئ جزیه به راکوئ نظام حکومت به زموږ چلیږي د اسلام نظام به چلیږي تاسو به د هغې د لاندې چې دی نو اوسېږئ او موږ له به څه راکوئ جزیه او ټیکس به راکوئ. نو دیو دې خبرې ته چې دی نو تیار شو ایمان یې را نه وړو. یو کس دو پکې چې دی نو ایمان راوړی دی او نور دغې خبرې ته چې دی نو تیار شو چې موږ به جزیه درکوو. نو بیا نبی علیه السلام ته وویله چې زموږ سره چې دی نو یو امین کس ولېږه چې هغه چې دی نو جزیه چې دی نو هغه راټوله کړي او رای وړي. نو نبی علیه السلام ورته وویلې سبا به زه ستاسو سره امین او امانتدار انسان چې دی نو لېږم. صحابو چې دا خبره واورېدله هر صحابي وویله چې دا نبی علیه السلام به چې دی نو ما یادوي. هر صحابي ویله چې دا به زه یم. او عمر رضی الله تعالی عنه ویله دا مشري نه ده دا مشري کولو دا زموږ بدي شوه چې دا ښه کار نه دی. خو چې کله نبي علیه السلام دا خبره وکړله چې زه به ستاسو سره یو امین سړی لېږم امانتدار نو زموږ چې دی نو شوق پیدا شو چې دې مشرۍ ته چې نبي علیه السلام داسې د چا په باره کې وایي چې دا امین انسان دی. نو چې سباله شو نو نبی علیہ السلام فرمایله وای ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ هغه چرته دی هغه راولئ چې هغه ورسره چې دی نو لاړ شي. نو دا امین انسان څوک و ابو عبیده ابن جراح امین هذه الامه د دې امت چې دی نو امین ابو عبیده فی الجنه ابو عبیده په جنت کې عشره و مبشرو کې داخل ده. نو دا ورسره چې دی نو بیا لاړو او په دیو باندې جزیه چې دی نو هغه مقرر شوله او ایمان چې دی نو رانوړو. نو په دې عیسایانو دا مناظره د بحث دی دا 31 آیاتونه دي د هغوی په باره کې چې دی نو نازل دي چې ګوره عیسی علیه السلام خدای نه دی هغه د چا نه پیدا شوی دی. دغه شان دي کې آدم علیه السلام نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام عمران او د عیسی علیه السلام مور دا ټول پیدا شوي دي او چې څوک پیدا شي هغه خدای نشي کېدی. د دې آیاتونو مقصد بدایي او د عقیدې چې دی نو اصلاح ده او نور به بیا مخکې چې دی نو وایو. ښه جي ان الله یقینا الله پاک اصطفا غوره کړی دی آدم علیه السلام اصطفا اختاره غوره کړی دی. په څه کې غوره کړی دی؟ آدم علیه السلام په نبوت باندې غوره کړی دی او په دې باندې غوره کړی دی چې ملایکو ورته سجده کړله. په دې غوره کړی دی چې الله تعالی ول علم ورکړی و. په دې غوره کړی دی چې الله تعالی جنت ته چې دی نو داخل کړی و او په خپل لاس باندې چې دی نو پیدا کړ جوړ کړی و پیدا کړی و. و نوحا او نوح علیه السلام دا هم غوره کړی دی. نوح علیه السلام په نبوت باندې غوره کړی دی. دویم غوروالی دا دی چې ډېر عمر یې ول ورکړی و. بل غوروالی دا دی چې د هغې د بچو نه چې دی نو دا نوره دنیا چې دی نو الله آباده کړله او بل غوروالی دا دی چې د کافرو د مسلمانانو په باره کې د نوح علیه السلام دعا چې دی نو هغه الله قبول کړله. وآل ابراهیم او آل د ابراهیم علیه السلام چې هغه اسحاق علیه السلام دی یعقوب علیه السلام دی یوسف علیه السلام دی او بیا په دې بل طرف کې بیا اسماعیل علیه السلام دی او د اسماعیل علیه السلام په نسل کې بیا نبی علیه السلام دی. دا یې غوره کړي دي.
و آل عمران او آل د عمران. آل د عمران څوک دی؟ عمران د مریم بیبي چې د نو پلار دی، د عیسی علیه السلام نیکه دی د مور د طرف نه. نو د عمران په اولاد کې دا غوره کړلی چې عیسی علیه السلام پکې پیدا کو، نبوت چې د نو لور کو علی العالمین په مخلوقاتو باندې. ذریتن دا اولاد د نسل له بعضها من بعض چې پیوست دی د بعضو سره پس کې په قرابت کې په رشتہ دارۍ کې پیوستی، دویم په نبوت کې او په توحید کې چې دنو پیوستی. او دا نسل در نسل روان دی د آدم علیه السلام نه شروع شوی دی او عمران ته دغه دی راورسېدلو. نو دا خدایان نشي کېدی، الهان اله نشي کېدلی، او د یو بل نه پیدا شو دي. دا تاسو کوم عقیده چې دنو جوړه کړله چې عیسی علیه السلام خدای دی. والله پاک سمیع اوریدون کې دی تاسو د عیسی علیه السلام په باره کې چې کوم عقیده ده نو هغه اوري الله. چې تاسو وایئ چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی، الله دا اوري. علیم پوهه دی، ګوره سزا بله درکړي په دې باندې پوهه دی الله تعالی. ان الله اصطفى، یقینا الله غوره کړی دی آدم علیه السلام و نوح او نوح علیه السلام و آل ابراهیم و آل د ابراهیم علیه السلام و آل عمران او آل د عمران علی العالمین په مخلوقاتو. ذریتن اولاد د نسل دی بعضها من بعض چې پیوست دی د بعضو سره، یا بعضی د دیو نه د بعضو نه دي، بعضی د دیو د بعضو نه دي. والله پاک سمیع اوریدون کې دی، علیم پوهه دی. وایي جی